السلام علیکم. که چېرې ستاسو هم ګیس وي د معدې، په سر دې بوج جوړېږي، خولې نه یتروي اوبه راځي، نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. السلام علیکم، زه یم شعیب، تاسو ګورئ ډاکټر ډایري ویث شعیب. نن به موږ خبره کوو د معدې باره کې چې آیا ګیس څنګه جوړېږي او څه د وجې جوړېږي. هغه خلک ته چې پته نه وي یاره وایي زما په سر باندې چې کوم دی درد دی او بوج دی، معده مې چې کوم دی سوځي، خولې له مې تروې اوبه راځي او چې سحر راپاڅم زړه مې کچه کېږي، نو هغې دپاره به نن زه تاسو ته علاج ښیم چې هغه کوم شی نه به موږ استعمالوو چې هغې سره زموږ دا ګیس چې کوم دی معده زموږ ټیک شي، او کوم شی نه به هغه موږ نه استعمالوو چې موږ ته نقصان نه راکوي. نو پهله خو تاسو چې څونه هم د ډیکلوفینیک د درد ګولۍ دي، ډسپرین ګولۍ، میډیډال ګولۍ، د دې نه مکمل موږ پرهیز کوو. دا چې کوم دی داسې د مرچک نه، چکنیانو نه، مستو نه، پیو نه، د دې شیو نه مکمل پرهیز به موږ کوو. او دې دپاره چې کوم دی موږ به استعمالوو رایزک ساشې یا ګولۍ چې کوم دی تاسو استعمالولی شئ. که چېرې یو کس وایي چې یاره زه خو ګولۍ نشم استعمالولی، نو هغه دې رایزک ساشې استعمال کړي یا د رولینګ ساشې چې کوم دی استعمال کړي. 20 mg کې هم راځي، 40 mg کې هم راځي. که چېرې یو کس وایي چې یاره زه ساشې هم نشم استعمالولی او د ګیس دپاره راته یو بهترین شربت وښایه، نو هغه استعمالولی شي. ګیوسکان دی استعمالولی شي، بلکل میوکین استعمالولی شي. داسې ډېر راځي چې هغه استعمالولی شي. خو هغې سره مست چې کوم دی تاسو دپاره چې کوم دی پرهیز ډېر لازمي دی چې د مرچک داسې د ترو شي نه به بلکل پرهیز کوئ. هغې دپاره بیا مختلف ټسټونه هم کېږي د معدې دپاره، ایچ پایلوري کېږي، سی بي سی هم کوو، نو دا شیونه چې وشي نو بعضې ټایم چې کوم دی انفیکشن وي، خو هغې دپاره چې کوم دی بیا موږ بله ویډیو جوړه کړو ډیټیل سره. نو که ستاسو اوس ګیس ډېر زیات وي نو تاسو استعمال کړئ ګیوسکان یا میوکین پلس چې کوم دی لیپریکس ګولۍ استعمال کړئ. او بل دا چې کوم دی د تورو چیو نه، شنه چیو نه چې کوم دی د کیفین نه، د دې نه به بلکل ځان ساتئ. ګیوسکان یا میوکین دې دواړو کې هم استعمالولی شي. ورسره چې کوم دی لیپریکس ګولۍ تاسو استعمال کړئ، نو لیپریکس سره دا چې په سر باندې بوج هم نه وي، او بل دا ده چې ګیس هم دې نه جوړېږي. که ویډیو ستاسو خوښه شوې نو زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ چې دغه رنګې درته ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړوم. السلام علیکم.